ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم سورة بقرة دري بقرة وسوا دريبن دوستم آيات فمخي آيات كلمة النبي كريم صلى الله عليه وسلم رسالة إثبات بيان فدي آيات كلمة النبي عليه الصلاة والسلام فضيلت منور پیغمبران باندې ذکر کی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی استان اولاد پیغمبران راغلی من بعد پیغمبران تا بعض پیغمبران باندې اوچتواله او فضیلت ورکړ البتہ صفت نبوت کے ټول پیغمبران برابر مرتبہ کی باز نہ اوچت باقی کی بازی اوچتوالی کی لکه موسی علیہ السلام سره اللہ پاک براہ راست خبر کړي دي په کوهی او بازی د دین دی اوچت کړو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورفع بعضهم درجات ان مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام امام الانبیاء نبی علیہ السلام خاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت پوری د ټول انسانانو پیغمبر نبی علیہ السلام ته الله د ټول پیغمبرانو نه زیات معجزات ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبرانو کې اخیری راغلي دي جنت او اول دي نبی علیہ السلام ته الله پاک کتاب قرآن مجید ورکړي دي د نور کتابونو نه کامل کتاب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت او د نور شریعتونو پر نسبت باندې ډېر غوړه نبی علیہ السلام په جنت ته د ټول پیغمبرانو نه وړاندې دي او محمد چې الله پاک نبی علیہ السلام ته ورکړي دي دا د ټول امتیان نه وړاندې دي امتم بهتر پیغمبرم بهتر معجزات کمالات فضائل د نبی علیہ السلام زیات د نبی علیہ السلام فضیلت په نور پیغمبرانو باندې عمومي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ماته په نور پیغمبرانو باندې فوقیت مرا کوئ حدیث مبارک او دل ترازی چې الله پاک باز پیغمبرانو ته په باز باندې اوچتوار ورکړل لکه نبی علیہ السلام ظاهرا د دې حدیث د دغه آیت کریمه په خپل منځ کې تعارض راځي په دې کې بیا مفسرین حضرات فرمایي چې تاسو نبی علیہ السلام د دې حدیث مراد دا دی چې تاسو ماته به دلیل په نور پیغمبرانو باندې اوچتواله مرا کوئ او که زمانه اوچتوالی دلیل وینو بیا خیر او یادا چې نبی علیہ السلام دا خبره کړې دا په تور عاجزی کړې دا چې ماته په نور پیغمبرانو فضیلت مرا او یادا چې نبی علیہ السلام ته د دې خبرې علم نو چې زما فضیلت په نور پیغمبرانو زیات دي هغه وخت کې نبی علیہ السلام دا خبره ارشاد فرمایلی و لیکن کله چې وته الله پاک د فضیلت ارشاد نازل کړي چې ستا فضیلت په نور پیغمبرانو باندې زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر بعد بیا منا ند فرمایلی بیا د حضرت عیسی علیہ السلام دا فضیلت چې الله رب العالمین هغه معجزات دلائل کتاب ورکړو او دا غي سره حضرت جبريل علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د ملګرتیا د پاره الله مقرر
تر دې چې جبرئیل علیه السلام په چرته عیسی علیه السلام په چرته نو حضرت جبرئیل علیه السلام کو سره ملګری کړو نمبر الله جل شانه هغه عیسی جبرئیل علیه السلام ملګری کړو او دا غي باوجود د دغه پیغمبرانو مخالفت خپل قوم امتونو کړو نو نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې په دې باندې تخفکیږه ما هغه پیغمبرانو سره اختلاف شوی هغه صبر کړو تاسو سره د خپل امت اختلاف وی ته هم صبر وکړو او ول الله رب العالمین په هر کار کې حکمت وی دا خلق چې ستا مخالفت کوي د دلایل راتلو نه بعد د قشان د مخکنو پیغمبرانو مخالفت کړو د دلایل راتلو نه بعد په دې باندې تخفکیږه ما الله جل شانه کو چرته مختل ټول خلق په زور باندې پیغمبران جوړ کړی وی لیکن الله پاک ټول خلق په زور باندې مسلمانان جوړ کړی وی لیکن الله رب العالمین قانون دادی چې په زور بچا باندې ایمان نه په زور بچا باندې ایمان نه وروړي دا رب العالمین قانون او دستور دی چې الله جل شانه د ایمان توفیق چاته ورکړي او په خپل رضا ایمان وروړي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر څوک چې غواړي ایمان دې وروړي او څوک چې غواړي کفر دې اختیار کړي ایمان وروړل دا په خپل وخت ایمان نه وروړل دا هم د بندا خپل وخدا په ایمان وروړل الله خوشاليږي او په ایمان نه وروړل الله پاک خفقيږي لیکن ایمان وروړل او نه وروړل دا د بندا د خپل مرزه کار ایمان وروړي هم د خوا او کنه وروړي هم د خوا حساب بدر سره الله پاک کوي اختیار دنیا کې دې بندا تور کړی الله پاک فرمایي کما مختلی دی ټول به ایمان وروړي لیکن جنت والو چې په زور بچا ایمان وروړي نا ایمان کې چارو جنت ته بلاشي او کله نړو جهنم کې جوړ کړي هغه ته بلاشي دا ټول د الله تعالی شانو د قدرت او د اختیار الله نو فرمایي تلک الرسل دا پیغمبران چې مخکې د تذکرہ او چې تداغې نه فضلنا بعضهم على بعض من فضیلت ورکړو بعض د دوی ته په بعض باندې منهم بعض د دوی نه من اوسوق کلم الله جل پاک سره خبرې کړې وي بغیر واسطه مراد دلته حضرت موسی علیہ السلام اگر چې نبی علیہ السلام سره هم الله رب العالمین بغیر واسطه د معراج پښپا خبرې کړې آیاتونه ورکړې دي او 50 منزله هم ورکړي دي دا د معراج پښپا بغیر واسطه نه ودلته مراد حضرت موسی علیه السلام ورفع بعضهم درجات الله پاک چې کړي دي بعد د پیغمبرانو په ډیرو درجو سره مراد د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم واتینا من ورکړو عیسی ابن مریم عیسی زوی د بیبي مریم تا نو عیسی ابن مریم ذکر چې عیسی علیه السلام پلار نو مور نسبت مرد عموما البینات واضح دلائل وعیدناه بروح القدس ہم دی مضبوط کړو په جبرئیل علیہ السلام ولو شاء الله کچر وقت الله پاک مقتتل الذين کچر الله پاک وقتلی د دې اختلاف نکول دې اختلاف نه وی کړی کسان سره اختلاف نو کړی کسان من پس د دینا من بعد ما جاءتهم البينات فزداغنا چراغلو دی تواضح دلائل ولكن اختلفوا لكن دی اختلافوا فمنهم من آمن فزباز دینا وسوق ایمان یرولو ومنهم من کفر او بعد بدی کلو چی ایمان یرولو کفر اختیار ولو شاء الله مقتتلوا او کچر بخت اللہ پاک دی اختلاف نوی کڑی چی سبب دا قتل ولكن الله يفعل ما يريد لیکن اللہ پاک کبھی وسط اللہ پاک کے اقوال واخذ